نو د مکې یو څو مشرانو نظر ابن محارثه او عقبه ابن ابي معيط دا دوی په مشورې سره وټاکل دوی به مدینه منورې ته لاړ شي او په مدینه منوره کې د یهودو لوی علما دي. نو د هغې نه به تپوس وکړو چې په دې مکه کې چې کوم سړي د پیغمبرۍ دعوه کړې د ده متعلق تاسو څه وایې چې دا پیغمبر دی او که نه دی. نو دا نظر ابن حارثه او عقبه ابن معيط دا لاړه مدینې منورې ته. نو هلته د یهودو چې کوم لوی علماو د هغوی سره ملاقاتونه وکړو. نو هغې ورته درې خبرې مخې ته کېښودې. وی تاسو لاړ شئ مکې ته او د دې سړي نه درې تپوسونه وکئ. نو که د درېو واړو جواب یې درکړو خو دا پیغمبر نه دی او که د درېو واړو جواب یې بیا هم در نه کړو نو بیا هم پیغمبر نه دی او که په دې درېو کې د دوو جواب یې درکړو د یو جواب یې در نه کړو دا بیا رښتینی پیغمبر دی د الله. کمی خبرې یو به د اصحاب کهف متعلق تپوس وکړي چې دا څوک په غار کې چې هغه ځوانان وو دا څوک یو به دا تپوس وکړي. وی دویم به دا تپوس وکړي چې دا ذوالقرنین څوک دا څوک دا ذوالقرنین او دریم به دا تپوس وکړي چې دا روح څه شی دی. دا درې تپوسونه به وکړي. نو که د درېو واړو جوابونه یې درکړو خو دا بیا پیغمبر او که درته وي چې ما ته د درې واړو پته نشته نو بیا هم پیغمبر. نو که د دوو جواب یې درکړو د یو جواب یې در نه کړو بیا پیغمبر دی دا بیا د الله پیغمبر دی. عقبه ابن ابي معيط او نظر ابن حارث په خوشحالۍ په منډه را روان دي مکې ته چې اوس په پته ولګي مړه موږ خو امیانو پسې نه پوهېدو اوس راته دې علماو خبره وکړه. اوس مکې ته چې راله خوشحالېږي. نبی علیه الصلاة والسلام راغلو وی که ته وایې زه د الله پاک د الله پیغمبر یم نو موږ ته د دې درېو خبرو جواب راکړه. اصحاب کهف څوک وو؟ ذوالقرنین څوک وو؟ روح څه شی دی؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل سبا به یې درته ووامه خو انشاءالله یې پکې ونه وي. انشاءالله ترې نه هېر شو زه به یې درته سبا ووامه. سبا شو وحي رانله چې وحي رانله مکه کې لویه غوغا شروع شوه لویه واویلا شروع شوه. دا وایي زه پیغمبر یم د درېو خبرو تپوس خو دې کړی د هغې جواب وایي چې سبا به در کوم او سبا شو هېڅ جواب ورسره نشته. ای د هغې جواب ورځې تېرېدې او وحي نه راتله. نبي علیه السلام ډېر سخت پریشانه دی چې دا څه وشو. د الله تبارک وتعالی د طرف نه جواب نازل شو. د اصحاب کهف متعلق هم جواب راغی د ذوالقرنین متعلق هم جواب راغی چې دا څوک او د روح متعلق ورته دا وویلی شو چې قل الروح من امر ربي. د روح متعلق دا ووایه چې د روح په حقیقت تاسو نه پوهېږئ بس دا زما د رب یو حکم دی نو دا زما د رب یو حکم دی چې د جسم ته یې دننه کړی دی او چې کله یې نیټه پوره شي دا ترې نه وباسئ بس دا بیا بېجانه شي بیا مړ شي. دغه روح چې وي دی حرکت کوي دا روح ته ووت حرکت ختم. نور اخوا حقیقت انسانان نه دی معلوم چې روح څه شی دی. نو د دوو جواب میلاو شو د یو جواب ورته میلاو نه شو. هغوی ته جواب ورکړو اکه د یهودو خبره وه چې که د دوو جواب یې درکړو د یو در نه کړو دا د الله پاک رښتینی پیغمبر دی. بیا نبی علیه الصلاة والسلام ته رټنه هم میلاو شوله داسې معمولي غونته تنبیه ورته میلاو شوله چې ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله واذکر ربک اذا نسیت. د الله پاک پیغمبره داسې چرته مه وایه چې زه به سبا دا کار کوم داسې چرته مه وایه چې زه به سبا دا کار کوم الا ان یشاء الله مګر داسې ووایه که الله وغوښته زه به یې سبا کوم. انشاءالله ورسره وایه چې کله درنه هېر شو چې کله دا درنه هېر شو بیا چې درته کله یاد شي نو دا وایه. د دې وجې نه د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قول دی وایي چې کله درنه انشاءالله هېر شو په یو خبره کې ورته ووایي زه به دا سبا کوم او انشاءالله دې ونه وي که یو کال بعد درته رایت شو نو انشاءالله ووایه. یو کال بعد درته رایت شو چې ما دا خبره کړې وه انشاءالله مې نه ووایي یو کال بعد یې ووایه. د دې وجې نه چې ضرور یو کار کوي نو څه ورسره وایه انشاءالله وایه. ځان کمزوری حساب وایه دا کار به کوم خو که الله وغوښتله انشاءالله مطلب خو هم دا دی که نه که چېرته الله وغوښته زه به یې وکړم معنی دا دی زه په خپل طاقت هېڅ نشم کولی که الله وغواړي وبه یې کړم که الله ونه غوښته بیا نشم کولی.
نو چې کله دې یو خبره کوله او ان شاء الله درنه هیر شو وروسته ورته رایاد شو چې ما خو دا خبره وکړه خو ان شاء الله خو مې پکې ونه وي نو چې کله درته رایاد شو نو څه ووایه ان شاء الله اگر چې ورځ پسې اگر چې ګنټه پسې اگر چې 2 غنټې پسې وروسته پسې ووایه ان شاء الله نو هغه جواب دوی ته